کومه ښځه چې خاوند له پیغور ورکوي او 2 پیغوره نمبر 1 تا سره څه مړه تا سره څه زه چې رالم نو شته شوې او یا پیغور ورکوي چې تا سره څه دي ټول عمر دې په ذلت کې وساتلم دا ښځه به د قیامت په سبا باندې زما رب د دې ژبې نه سوړنده کي او ای په جهنم کې به تمامې ښځې داسې پرتي کومه ښځه چې خاوند له پیغور ورکوي زوړنده به د ژبې نه په جهنم کې اور کې سولي محترم الله دې زموږ ښځې وساتي شوق سره امین وایه نمبر 2 کومه ښځه چې خاوند له دا پیغور ورکوي چې خاوند د ډېر بېلمازی نو خاوند که هر څومره ګناهګار زناکار شرابي دی ښځې له مجال نشته چې خاوند له پیغور ورکړي ښځې له مجال نشته خو بعدې ښځې په هغه یو بزرګو په زمري باندې ناست و لاس کې مار نیولی توجه شته دی جملې ته په زمري ناست و د پاسې او لاس کې مار نیولی وی یو دغه راغی یو کس راغی بیعت یې ورسره کو دی بزرګ سره نو چا ورته وي پته یې نه لګي خو به دغلته ځنګل ته وظیفو له ځي ځنګل کې وظیفو چله کوي نو ته داسې کار وکړه چې ورشه دی کور ته دروازه وډبوه نو کیدای شي کوري چې دروازه وډبوله دا مرید سر ښکته کړی دی دننه اواز راغی څوک ها خو دننه ښځه نه وه سړی و څوک یې څه نه راغلی وایي دغه دی وایي مبارک شیخ صاحب شته حضرت صاحب له راغی وایي د څه شي حضرت صاحب توجه شته دی جملې ته د څوک حضرت صاحب یادی کم مبارک شیخ صاحب یادی نوم یې ورته واخیستې یاره جي پلان کې شیخ صاحب بیعت وایي زما داسې زما میړه یادی زما میړه یاره جي ما ته خو دا پته نشته خو زه حضرت صاحب له راغلی یم بیعت کوم دغلته به چېرته ګرځي خو شې تشه ځنګل کې ورشه وبسې لیونی شوی دی دی ډېر خفه شه چې زه خو راغلی بیعت له یم او کور کې د حضرت صاحب دا رویه ده چې ښځه نه ده بلاګۍ ده په کور کې ناسته ده دا څه قهر دی چې لاړه ویې کتل اوس حضرت صاحب جي د زمري د پاسه ناست دی خدای ول زمري تابع کړی دی او په لاس کې مار نیولې د هغې نه یې چوکه جوړه کړې ده دی چې وکته حضرت صاحب چا ورته دا دی او لاس یې میلو که لاس یې ونه ښکل که حضرت صاحب داسې کې دا ته خو په زمري ناست دی دا خو سړی کره په وي او که نه وایي ته خو جوړ زما کور ته او که نه جي ستاسو کور ته لاړم یوه بلا راووته جي ستاسو د کور نه یو بلا دا جي کور کې څه غم قسم دی وي دا دومره مرتبه چې ما ته میلو ده چې زمري زما خدای تابع کړي زه د دغه بدزبانه ښځې سره ښه زندګي تېروم نو الله ما له بزرګي راکړې ده محترم نو د ښځې سره په ښه رویه باندې الله بزرګي ورکوي محترم چې هغې هم درته ځان نه کوترې جوړه کړه او ته هم ورته د ځان نه سپي جوړ کړې نو بیا په تې کې او په تا کې او په هغې کې فرق څه پاتې شو دا غوبلې تاسو کورونو کې وینئ چې ماسخوتن شي نو د ښځې او خاوند به جنګ او غوبلي په کورونو کې محترم نو زمونږ کورونه داسې پاتې دي ما وی کور د آبادۍ نوم نه دی کور د ټیل او د ماربل او د شیشمحل او د بلډینګ نوم نه دی کور د سکون او د راحت نوم دی که په کور کې د سکون او راحتو نو زندگی به د بهترینه تیریږي او که داسې نه وه قسم د بده ښځه په دنیا کې جهنم دی د حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې یو ښځه او خاوند د خپلو کې یو بل سره ډېره مینه وه او زه به تاسو ته ووایم چې د خاوند ورسره دومره مینه وه چې مینه یې دومره انتها ته رسېدلې وه دا خاوند دې ښځې ته یو ورځ وي ښځې که ستا عبادت جایز و نو به مې درله کړی توجه شته دې جملې ته بعدې پکې ډېر جذبات پکې راشي جذباتو کې به جي ګورې نه راځي دا زمونږ ښځې دي چېرته هم دي شي تختې دي توجه شته دې جملې ته زمونږ نکاح کړې ښځې دي چېرته هم دي شي تللی بس ښه تر مرګه پورې زما د کور نه به په کفن کې وځي نو حد به نه کراس کې او حد به دونم نه کراس کې چې ته پوجا پاټ شروع کې بیا بعدې پکې پوجا پاټ کې والدین یې پرېښي محترمو ورونه اقارب رشتې قطع کې محترمو تاسو ته پته ده د یو ښځې د وجې نه سپینګیرې مور او پلار پرېږدي دومره ذلیله ما ولیدل جي داسې بې شرمه او بې حیا ما ولیدل جي وایي ښځې ته یې وایي ښځې که ستا چېرته عبادت جایز نو به مې کړې وي دومره مینه مې ده در سره زندګي تېرېده خو د ښځې ورسره مینه نه وه محترم د ښځې خامخا چې ته یو کس له دومره حیثیت ورکړې چې هغه د دې قابل نه نو هغه به تا پسې شا په شا لاس وایي یو سړي له دومره عزت ورکړه او هغه د دې قابل نه دی نو شا په شا به دې بېعزته کوي بیا خبرې به درپسې کوي وایي دې پیداګیر له ګرځي بیا به د شرمۍ داسې محترم وایي دا ښځه یې وفات شوه
بیماری د وجې نه وفات شو دی ورته کېناسته او جړل یې داسې جړل چې چغې تر اسمانونو پورې وتې ټوله محله پې رابار شوې خدای ته وګوره مور دې مړه ده که ښځه مړه ده ظالمه ټول کلي دې په اور کې ټول کلي دې خوبل کې راغستې دي دومره چغې خو زناور هم نه وایي دا قسم دې وي زما تمامه دنیا لاړه تاسو ته څه پته ده ښځه مې لاړه هغه بله به وکې وي نه که نه بله چا دا خو زما روح او زما ساه وه چې لاړه زما نه ما په خپلو سترګو ولیده چې د بدن نه مې روح ووته چغې به مې د اسمانونو نه رسېږي وایي داسې کار خلکو ورته قبر وسو کنی چې دا شی دفن کو کني محله کې خوبل لیجي وایي نه جي نه قبرستان ته زه چته وړم هم د کور په دا منځ کې او په دا خپل محل کې دفن کومه خلکو ورته هلکه دې ونې شوي که روغې ګوره یو کال زیات نه زیات هلکه په واده مور مې وفات شو چې سخت خفه یم ما وی دا خفګان زیات نه زیات 2 میاشتې او چې ډېر کوپر وشي نو یو کال ته رسېږي بس کال نه پس به ستا نه مور هېره شي تا نه پس به مور هېره شي دا جمله مې راته څنګه ویلې وه خبره هېره شوه که نه خبره هېره شوه هلکه وایي یو میاشت به خبره به ختمه شي نه که نه جي زمانه خو زمانه روح اوتې دی ښځه مې مړه دی جي ښځه نه چې نه د کور په منځ کې به دفن کوم ښځه یې جي قبرستان په ځای باندې د کور په غولي په منځ کې یو ګمبت او زیارت جوړ کړ او د ځان نه یې منجول جوړ کړ جي قبر یې د کور په منځ کې ویسته ورته کېناسته ما ووی چې چارله یې دومره حیثیت ورکړه چې د هغې قابل نه دی نو هغه به دې ذلیله کوي وی اواز یې وکړه ربه ما م ورسره مړ کړه خدایه ما م ورسره مړ کړه چغې به یې والې ګاونډ ته په عذاب شو حضرت عیسی علیه السلام له چابو ته وي راځه دی پیغمبر له دې بوده دا څه په قهر اخته یي ټوله شپه ورځې چغې وې خوب دنه نه شي کوی ښځه دې څه مړه شوه چې څه په قهره مخته یې مړه ویني عیسی علیه السلام له بوته حضرت دا انسان دی چې ښځه یې مړه شوې لیونې شوې دی وایي ښه څه چل شوی دی حضرت زمانه خو چې د بدن نه روح وتې او زه سوالونه کوم چې زه م ورپسې مړ شمه وایي راځه را روان یې کړه راشه وایي چې دا غم دله غوس کړم هغه پیغمبر و عیسی علیه السلام باره کې راځي چې روح الله باندې یادېده چې مړي ته به آواز وکړه د الله په دست قدرت به را جمدې کړه راوسته کور ته یې راوسته چې را دننه شه کور ته هلکه وایي دا قبر د چا دی یاره جي د چا دپاره چې لګېم او د هغې قبر کور کې دې کنسته دی او جي او کور کې قبرستان ته چته وړه به کور کې مې کنستی دی دا د بدبخته څه چل کړی دی قبرستان خلک تیریږي دعا به ورته کې تاک نه جي بس دعا له صورت یاسین او دا تورات او زبور انجیل ورته دین اورات ویم جي ناست یم ورته زه ورته ناست یم ښه اوس څه چل وکړو حضرت چېرته اواز ورته وکړه تاله خو الله دغه درکړي مړي جمدي کولی شي عیسی علیه السلام د الله په امر باندې مړي ته اواز وکړه قم باذن الله پاسه د الله په امر باندې زنانه چې د قبر نه راپاسېده نو بربنډه وه او داسې بربنډه وه چې په شرمګاه باندې یو اجدها مسلط وه وایي دی خاوند چې دا ولیدل نو دا سترګې بار راووتې او د اوښکو په ځای د سترګو نه وینې را اوبهېدې او یو چغې زمبو زمبو چغې والې عیسی علیه السلام ته نه تپوس وکړه دا ولې شرمګاه باندې وله کپړه ور واچوله دا ولې دا زمبو زمبو چغې ولې وې وایي زمبو یو سړی دی چې زما